बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब रुख्सत फी ज़ालिका। बाब रुख्सत फी ज़ालिका। बाब बयान रुख्सत की फी ज़ालिका व इस्तिक़बाल क़िबले की व वक़्त क़ज़ाए हाजत की। बाब रुख्सत बाब बयान रुख्सत की फी ज़ालिका व इस्तिक़बाल क़िबले व वक़्त हाजत। मख्की बाब की कराहियत दी बाब के रुख्सत जिक्र की द्वारों बाबुन को माबेन के तारुद तदाद दासी को वया बाब कराहियत से बाल क़िबला बाब इस्तिक़बाल क़िबले दा मकरूह दे दा जायज़ न दे दा बाब रुख्सत फी ज़ालिका दी बयान हालत उज़्र दे जमख क़िबले ता माड़ा का हालत उज़्र भी नु दा जायज़ दा जायज़ नो माना दाना जमख क़िबले ता मा आड़वा और का हालत उज़्र भी का हालत उज़्र के मख क़िबले ता वाड़े दा जायज़ दे और दा ज़ालिका की इसमें इशारा दा राजी मख की इस्तिक़बाल था इस्तिक़बाल को मख की ज़िक्र दे लेकिन न तो रिवायत के वो इस्तिक़बाल नश्ता बल्कि रिवायत के इस्तिक़बाल ज़िक्र रिवायत के ज़िक्र आखिर चाहे तो इस्तिक़बाल दे इस्तिक़बाल को ज़िक्र न दे और ज़रद देना राजी ने मख की इस्तिक़बाल था तो बुआया इदा तारीफ़ इसमें इशारे इस्तिक़बाल था राजी ना वदा इस्तिक़बाल मंगा मालूमो क़ियासन नदी हदीस ना क़ियासन मंगा मालूमो संगा ज़िक्र हदीस के इस्तिक़बाल ज़िक्र दे जिक्र इस्तिक़बाल ने जाकिर शुरू मामदार के इस्तिक़बाल हम जाकिर शुरू इस्तिक़बाल जायज़ शुरू नदी वजह इस्तिक़बाल जायज़ शुरू दामन क़ियासन मालूमो नदी वजह बाब रुख्सत की फी ज़ालिका वले इस्तिक़बाल क़िबले की फी ज़ालिका इस्तिक़बाल तराजे हदीस के इस्तिक़बाल नश्ता वो ये हदीस न इस्तिक़बाल का सरहतन न मालूमी वो क़ियासन मालूम हम इस्तिक़बाल क़ियास लो को इस्तिक़बाल बानी इस्तिक़बाल जायज़ शो ममदार के इस्तिक़बाल हम जायज़ शो क़ियासन मालूम अगर का सरहतन इस्तिक़बाल का हदीस न मालूमी ना नु क़ियासन की जरुदा मालूमी وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عنهم قال عبد الله بن مسلمة غير وكيل كان عن مالك مالك بن أنس مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمر بن حارثة الأصبحي الفقي دا يود آغد علام الإسلام نده ودور نبی کی ندی وقت پیدائش شویده یوصل او نحن بیاکی وفات شویده او جنت البقی کی دا دفن شویده امام مالک رحمه اللہ دفن کو جنت البقی کی شویده اگر وکیل چانا عن یحیی بن سعید ندی وجنت یحیی بن سعید نام دا یحیی بن سعید بن قیس ابن عمر ابن سعد ابن سعد بطن الانصاری النجاری والنجات قبیلی سر تعلق دے داسی قراری دے یوسف السلیم کی وفات شوئے دے غریب ذکر کے نشان محمد ابن یحییٰ ابن حبان محمد ابن یحییٰ ابن حبان غریب عن عمه دا محمد ابن یحییٰ ابن حبان ابن منقذ دے ابن منقذہ ابن عمر المازنی الانصاری دے ابو عبداللہ کنیدہ داد مدینی منوری دے فقی راوی دے جو سریہ بن کی وفات شوئے دے اگر وکی دچانا عن عمبہی دچانا دخبت کرنا جو واسع ابن حبان دے دا واسع ابن حبان ابن منقذو ابن عمر الانصاری النجاری دے المازنی بن مازن قبیلی سر تعلقو داد مدینی منوری دے دا واسع ابن حبان مدینی منوری دے صحابی دے
ندی وجنا المدنی او اغیوی که دچان دا عبداللہ ابن عمرنا دا عبداللہ ابن عمرنا رضی اللہ تعالی عنہ قال عبداللہ ابن عمر وی لقد ارتقیتو فتاقی صدق اختلما على ظهر البيت فشاد کوٹے باندے زبو ختم على ظهر البيت بل ذکر دی على سقف بیت حفصتا بچت زکور دا حفصی بانے لکر امام مسلم ذکر کرے نو روایات بدی لفظ کی چیزیں دا مختلف راغلی دی بعض روایتوں کی راضی على بیت نفسها بعض روایتوں کی راضی على بیت حفصتا روایات پکې مختلف چیزیں دا راغلي دي نور روایات هم راغلي په طریقه د جمع داسې دا چې اضافت د بیت کړي دی لا نفسه په طریقې د مجاز باندې دې وجنا مجازن ذکر کړو او البته چې نو علا سب بیت حفصتا نسبت هغه ته کې دا حقیقتا دی او دلته نسبت چې ځان ته کوي ابن عمر وی علی ظهر البيت تو خطرم پشاد کوٹے باندے نسبت ذات کڑے دا مجازت کڑے نے فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ولد الپیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قاعدا نبی علیہ السلام ناسو علی نبینتین ودوخ وقتبان ناسو مستقبل بیت المقدس نبی علیہ السلام مستقبل بیت المقدسی نبی علیہ السلام جنو مخ اړول بیت المقدس ته حاجته تخبر حاجت دپارا حاجت نبی علیہ السلام له قضاء حاجته قضاء حاجت دپارا مقصد حدیث دا ہے اثبات جواز استثبات قبلے ته بنیان کې په آبادی کې کته لګي چې مخ قبلے ته واړه دا جائز ده شاء استدبار کې شاء قبلے ته واړه دا جائز ده ولمستقبل بیت المقدس ذکر بیت اللہ نے بیت المقدس شمال طرف تلے کہ مدینہ منورہ کی مخ شمال طرف توارے نو مخ دے چاہ تراغے نشاد بیت اللہ تراغا اور مخ دے بیت المقدس تراغے مثلا فرض کا سادار الحدیث دا مدینہ منورہ دا اور بیت المقدس شمال طرف تلے دا خود معذوفت کا دا چیزنوں بیت المقدس دے اور بیت اللہ جنوب طرف تبانے کے لیے مدینہ منورہ داد بیت اللہ شمال طرف تلا اور بیت اللہ جنوب طرف تشو کہ مخدوارا وچاتا بیت المقدس تنشاد چاہ کرا دی بیت اللہ کرا دی لکہ مستقبل بیت المقدسی لحاجتی حاجت قضاء حاجت پیغمبر علیہ السلام دپارا دا حدیث دا چاہ دپارا دلیل دے استدبار جائز دے کو بنیان کی چاہتا بیت اللہ تدا جائز دے داغی دفار دا دلیل دے تا حدیث عبداللہ ابن عمر آگے و استدبار جائز دے کو بنیان کی خاصتا فآغا پینز مذاہب کے چکم مذاہب غیر معتدو آگے کے اول مذہب داو چی استدبار جائز دے کو بنیان کی خاصتا ولی دلیل کی بانی ظاہر حدیث دا عبداللہ ابن عمر دے دا یو روایت دے امام یوسف نا ہم راغلے دے او دا حدیث مقصد دا دے اس بات جواز استدبار دے جبلی تکو بنیان او آبادی دی دینتا جواب نکڑی و یو جواب داو چدل دا رویت راغلے دے فرائیتوہو ما ولد النبی علیہ السلام دا رویت اتفاقی دے دا قصدین دے دا نظر فجائی دے لا یعتد بیہی دا یکدم نظر دے بغتتن نظر دے او کتوے یکدم نظر دے نو علال بنتین ولی وی ممیدہ بنا دے فبر رواج دے عرب وانی وقائدی دے عرب وانی بنا دے دا بنا دے پرواج دے عرب وانی وقائدی و قانون دے عرب وانی بنا دے علال بنتین وی بچابانی فخطبانی با عرب کی نسید اللہ دویم جواب کدا تاویلو دا خیر پیغمبر علیہ السلام دے او مکی احادیث ذکر شو نبی علیہ السلام نہیں کردی دا فاہم روایاتو کی او دا قانون قیدہ دا چکنا تعارض تضاد کو مابین دا قول فعل کریشی نو ترجیب قول دورتے کو فعل پیغمبر علیہ السلام آنے
दाल उसूल कानून कायदा तरीम जवाब के इमाम शौकानी करे ने अगर राजिह दलाले हुआ नहीं अगर नहीं रागले दा राजिह दाले नबी सलाम मुतलकन नहीं करेला नहीं मुतलकरा द सहरा और द बुनियाद को माबेन के फर्क नश्तले और बल्लाय वजनाला चे ताजीम द जिहाद द क़िबले सवाउन फीहिमा इस्तिक़बाल द्वार के ताजीम द क़िबले मक़सूद दाले मन रागले ताजीम द क़िबले जदा जायज़ दे सरोरम जवाब ताकड़ो चे तरजीम मुहरिम तवक्कुम को मोमिन बांधे जब मुहरिम और मोमिन को माबेन के तारुद तदाद रेशी तरजीम मुहरिम तवक्के बचावाने को मोमिन बानी तरजीम मुहरिम तवक्कुम बचावाने को मोमिन बानी और यादा जवाब कुमा फराइतु अला इब्नतैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस इब्न उमर मुआवल ने अगदा कान मुनहरिफन नबी सल्लल्लाहु इनहिराफ करो कि बरजियान जिहादिल काबती अफादु पाला रणवी नदी वजन दे नश्तरे यो तरफ मशरिक मगरिब त मखनश आड़वले मशरिक ता शिमाल तब नश आड़वले जुनूब तब नश आड़वले नो मगरिब मगरिब तालो बेतुल्लाह तकीना इनहिराफ द चाव कद फर्दु कद जिहाद कावेना फगम जवाब दिदा कर इनहिराफ को पेजने ताशेन शिमाल जुनूब तयो तरफ अल्लाह सरचे नूरा का गाले ताव का ودي وجنا جهاد تبلي تبقولي ونشي زكا معمولي حركت ورك معمولي مغاغ جهاد تبلي نگريگي او بينكم جواب ددا کړو شپږم چې فضلات نبی سلام ظاهر دي لان حقيقه المحمديه ارفع دا حقیقت کامل وچته او جواب کړو دا خصوصیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابن جرير بن حازم ابن زيد الازدي ابو العباس البصري محمد بن بشار مسلم کی ویلو دا حافظ سے قراوی دے امام عجلی وی بصری تابعی ثقتنا دا خود وسوش فکی وفات شویلے اگر وکی قال حدثنا ابی یعنی بلاد چکم نے آغا جریر دے دا جریر ابن حازم ابن زید ابن عبداللہ لے ابو نظر دے کنیہ دے بصری مسلم کے دے سیقہ لے لیکن پہ حدیث کے کم روایت ذکر کئی جب قطعات کا نامی کے ضعف موجود دے نامی کی ضعف کشتا لے قال سبیعتو معاولدی دے محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق يحدث عن أبان بن صالحنا دا محمد بن إسحاق ابن يسار أبو بكر كجر دي كنية مدني دي دي وجرح وتعديل كد علماء اختلاف دي ترتيب قلت يحيى ابن كثير أغوي ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث دي لكن باقي علماء في معنى جرح كردا كدا ضعيف راوي دي امام مالك رحمه الله أيمو في معنى جرح كردا يحدث حديث بيان الأبان بن صالحنا يحدث دا حديث ذكر كي بيان الأبان بن صالحنا أبان بن صالح ابن عمير القريشي او دا ابن معين عجلي وتصفويني ابن عبد البروي حديث جابر ليس صحيحا دا صحيح نه ذكابان بن صالح فكر اگلے دی آبان بن صالح دا ضعیف راوی اگر عن مجاهدنا د مجاهدنا اگر لوی ذکر کوي د چانه د مجاهدنا او مجاهد تعویل دا مجاهد ابن جبر ابو الحجاج مخزومی نے سیقلے لوی امام د تفسیر دے پامدارنگا پڑھے لکی وطول علماء د مدیبانی اجماع دا و امامت مجاہد بانی قول حجت دے دلیل دے و سرسلور کتاب و بادشوے دے آخر وقت چانت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جابر وی نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام منع کردہ ان نستقبل القبلتا چمنگا مخوارو قبلی تبی بولے و بولوانی دین نبی علیہ السلام منع کردہ فرعیتو نبی علیہ السلام یولد قبل ان یقبل بعام
یو کال وفات نمخ یستقبلها مخ نبی علیہ السلام قبلی تا اړولې وو. د دې حدیث نه دا معلومیږي دا دلیل د هغه چا دپاره دی چې څوک وایي دلیل د مرخصینو دا حدیث د ابن عمر دی. دا حدیث وایي وګوره عبدالله بن عمر رضی الله عنه حدیث نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام یو کال د وفات نمخ بیت الله ته اړولې وو. نو معلومیږي چې دا حکم ابتدا اول کې هغې نه بعد دا حکم منسوخ شوی دی. دا دلیل د داوود ظاهري دی دی چې نه جواب وکړه جواب کړیو. یو جواب دا دی چې حدیث د جابر ضعیف دی ځکه د دې په سند کې محمد بن اسحاق دی. محمد بن اسحاق په جرح او تعدیل کې اختلاف دی. امام مالک رحمه الله وایي که د حجر اسود دروازې په مابین کې ودرولې شمه بهم دا اعلان کوما انه کذاب دجالون. او بل داري دلته چې د راوي راغلي صحابه ابن صالح دا هم ضعیف دی. او دریم جواب دا کو رأیته دا هم نبی راګي د نبی صلوات و سلام دا نبی اسلام په لیکلي دي. دا خصوصیت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی. نبی اسلام د پاره جائز دی د امت د پاره دا جائز نه دی. او سلام جواب دا کو ما ولید النبی اسلام نه دی قول د پیغمبر اسلام ظاهری دي. وريحه كالمسك نو قول د نبی اسلام چې ته جائز دي او د نبی اسلام نامه سوا بل چا قول چې دا جائز نه دي. دا سلام بابونه اوه باب كيف تكشف عند الحاجة. باب دې په بیان دي چې کیف تکشف څنګه به تجرد عن الصوف کې ځان به څنګه لوچې عند الحاجة عند قضاء الحاجة قضاء حاجت په وخت کې تکشف به څنګه کې ځان به څنګه بربنډې ځان به څنګه چې دې نو هغه لوچې کیف تکشف کوم وخت کې ودان لوچې عند الحاجة عند قضاء الحاجة په وخت قضاء حاجت کې چې کله قضاء حاجت کې تجرد عن الصوف دا بس وخت کې نو معنا دا د دې باب دا دی چې عورت په هغه وخت کې چې کله سمکه تللی شي دا سینا چې روان یا 2 کیلومتر لري قضاء حاجت کې او 2 کیلومتر لري نه عاد سراویلو کې رواني سشکه د قضاء حاجت کوما دا باندې کې تکشف بس وخت کې په وخت قضاء حاجت کې چې کله سمکه ته قریب قضا شوی دا سکوا دا سینا چې دی ولاړې نه عاد سراویلو کې لمن په سر باندې راوړل راغی نه بعد به کېږي قضاء حاجت کې ذات باندې کې چې کله ستاسو کې دونو من الارض کې د حدیث د معلومه کې د وخت کې قضاء حاجت وبه قال حدثنا زهير بن حرب ابن حرب بن شداد ابو حيثم دا بغداد ته تللی او بغداد کې اوسېدلی او دا قال حدثنا وكي روي ذکر کې دا عمشنا عن رجلنا دلتا رجل لعمله عن رجل نو بعد دا رجل محمد قاسم ابن محمد ویلده علامه سیوطی په سنن بیهقی کې دا قاسم ابن محمد ده. اگر کې د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام قالو اذا اراد حاجه کله چې اراده د نبی اسلام قضاء حاجت وا لا يرفع ثوبه نيپور تکول ایزار حتى يدنو من الارض تردی چه دا با قریب شو زمکی تا. مقصد دا حدیث دارے عدم جواز کشف دا عورت دے الا حین دنوی الى الارض چه سڑی زمکی تلیدی شنو آغا وقی بے بجامع وچتے اذا ارادا حاجتا دا قضاء حاجت لا يرفعو. قال ابو داود رواه عبد السلام بن حرب داسی اویا غرض امام ابو داود قال ابو داود نا غرض امام ابو داود قال ابو داود نا غرض اشاره دا دو سیدنو تا یو تفرقی تا پمابین روایت دا وکیل عبد السلام کی ځان په باندې پوي کا
دلته راوي اعمش راغلی دی د اعمش دوه شاګردان دي د اعمش یو شاګرد وکیع دی د اعمش دویم شاګرد عبدالسلام ابن حرب دی امام ابو داود اشاره کوي چې د دې دواړو روایتونو په مابین کې تفریقې ته اشاره ده د دې په مابین کې فرق دی او دا فرق چې کوم دی په دوه وجوه سره دی یو دا دی چې اعمش روایت کوي عن رجلنا د یو رجل مجهول نه او بیا روایت کوي د ابن عمر نه او عبدالسلام ابن حرب روایت کوي د اعمش نه هغه ډایرکټ روایت کوي د انس ابن مالک نه رجل مجهول شته نشته دی یو فرق دا دی دویم دا دی الکبیا روایت چې راغلی د روایت راغلی د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه دلته روایت راغلی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه او دویم ترجیح ورکړي روایت د وکیع ته په روایت د چا باندې د عبدالسلام باندې نو یو ورځ امام ابو داود اشاره د تفرقې ته تفرقه په دوه وجوه سره شوه هلته په اعمش یو روایت کې هغه روایت کې عن رجل دویم روایت کې اعمش روایت کې د انس بن مالک نه په هغه رجل مجهول روایت کې د چا نه د عبدالله بن عمر نه دلته روایت د انس راغلی دی د عبدالسلام په روایت کې رجل مجهول نشته دی او د وکیع په روایت کې رجل مجهول شته دی دا دوه فرق دویم دا ترجیح ورکړي روایت د وکیع ته په روایت د عبدالسلام باندې قال ابو داود روایت کړی د عبدالسلام ابن حرب د اعمش نه د چا نه عن انس بن مالک د انس ابن مالک نه انس ابن مالک نه یعنی دا حدیث چې روایت کوي عبدالسلام ابن حرب د اعمش نه نو دا روایت چې دی نو هو دغه حدیث چې روایت عبدالسلام ابن حرب د اعمش نه وهو ضعیف دلته مراد د تضعیف د عبدالسلام نه دی عبدالسلام ثقه دی حافظ دی رجال د صحیحین نه دی امام مسلم ته روایت نقل کړی امام بخاری هم بلکې امام ابو داود اشاره کوي طریقه د هغه چا چې عن انس وایي دغه روایت د انس نه نقل کوي دا طریقه ضعیفه ده ولې ځکه د اعمش سماع د انس رضی الله عنه ثابته نه ده امام ترمذی وایي دا روایت راغلی لیکن دا مرسل دی امام ترمذی روایت نقل کړی نو هغوی دا روایت راغلی لیکن روایت چې دی نو دا مرسل روایت دی نو دې وجې نه دا طریقه د انس د اعمش وایي چې دی نو نقل کړی د انس نه دا طریقه صحیح نه ده ځکه د اعمش سماع دا د انس رضی الله عنه ثابته نه ده نو دغه وهو دغه حدیث چې روایت عبدالسلام ابن حرب کړی د اعمش نه دا طریقه ضعیف دا طریقه چې دی نو دا ضعیفه ده باب کراهیة الكلام عند الخلاء باب دې په بیان د کراهیت کلام عند الخلاء او د قضاء حاجت کې یا غیر د قضاء حاجت نه په خلا کې خبرې کې دا جائز نه ده عند الخلاء عند قضاء الحاجت یا غیر قضاء حاجت نه په خلا کې خبرې مکوا دې باب کې رد دې په هغه دستور او په قانون د عرب باندې هغه په قضاء حاجت کولا یو بل سره به خبرې کولې دا وینا کراهیت الکلام عند الخلاء عند قضاء الحاجت یا په خلا کې خبرې کې بیٹه د چانا د قضاء حاجت نه بیم دا مکروه دی بلا ضرورت خبرې البته که ضرورت وي د خبرې کې نو بلا جائز دی ناروا دی دا جائز دی قضاء حاجت یا بغیر د قضاء حاجت نه په خلا کې خبرې مکوا بلا ضرورت ضرورت دی والا کماتا کامرې ته لاړ شه ماته صابون پکار دی دلته پله شوم دارنګه هغه یو دی ما نه هېر شوی دی ما نزعت السراویلو کمیس کړي ما ته شامپو راوړه او یو ورته اواز وکړي چې خدای دې وبخا زه قرآن مې ډېر ورخطا وم څو مې قضای حاجت کوله هر څه مې ډسمس کړي دي
सरावीन में आवाज बात करे ला शब्द के पर सरावीन ने मा दबर सरावीन लौड़ा बने थोड़ा जावा लौड़ा तो ये वजह ना बा जाहिर दे कदा बहुत चाहे जरूरत के लिए जरूरत दे अदा से खबर के वो बिना जरूरत पर खड़ा के यो खड़ा के बल की भी वाले का संगे तबे संगे जैसे वो खुदी और दे तो फलाश ने मुझे मत संगे और इंतजार जब चले पाती मत बहुत सदर में इंशाअल्लाह दा चाहिए तने दा खबर के कदा हाजत وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابو سعيد بن البصري مسيد के से करावे 220 वफात हुए قال حدثنا ابن المهدي دا ابن مهدي دا عبد الرحمن ابن مهدي الراوي عبد الرحمن ابن مهدي ابن حبان الغبري امام شافعي لا اعرف له نذير ये बारह नज़ीर मौजूद है बचा के वो दुनिया के नज़ीर से दुनिया के रिश्ता दा अब्दुर्रहमान इब्न महदी पशानता قال حدثنا इकरमत इब्न अम्मारना दा अबू अम्मार कुनियला दा यमन को सीधुन के ले इब्न हब्बान को से काट के दे घर करे इब्न माही मुतसिब का वेली आलिम ने मदनी आगा दावई जदा इकरमा दा चीजन फरीद عند اصحابنا ثقه ये तमाम शागिर्दान पनीर वालिदा से कले और न पंदोस की वफात है वो बसरा के आगे में जिक्र किया चाहे दा यहया इब्न अबी कसीर ना दा यहया इब्न अबी कसीर इतवाई दा सबत से कराविले लेकिन तुमरे रिवायात की वे तदरीस का वाला और रिवायात के वे साल का वाला मुरसल रिवायात जिक्र का वाला और मुस्नद रिवायात जिक्र का वाला माना रावी हदीस पारे को सनद लेकर को इंसान ले कवला वयोसर जिसकी वफात छे अगर उनके लिए हिलाल इब्न अय्याद ना इब्न खुदैमा दा सही चकम दे आयात इब्न हिलाल ने दावा पदे के क्रम में अम्मार करे रे द प्लान ने दुई गुण करे और दुई ने प्लान गुण करे रे दा आयात इब्न हिलाल जितना हिलाल इब्न अय्याद गुण करे रे दा मजबूर रावी ने यहया ने कसीर रिवायत रवित न करकड़े बचाना करकड़े ने قال حدثني ما تحديث करकड़े अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ता अबू सईद कुनिया कुल में सअद दे ता अबू सईद कुल सअद दे सअद इब्न मालिक इब्न सनान इब्न उबैद जिन अंसारी सहाबी ने दो योगदान दोनों सहाबियान ने वयोम उहद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि माशूम वापस लाशा नाइन उस्ता और नूर के चीजन बेदामा हाजिर शु नूर के चीजन उचम मशाहिदों के नूर चीजन ऊपर जंगुनों के दाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा हाजिरू लेकिन बचंग उहद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सरा हाजिर न हुआ व मदीना मुनव्वरा के और चीजन दा वफात छवेले व मदीना मुनव्वरा के जदी वफात छवेले दा अबू सईद वही खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال ابو سعيد وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم اولدني يقول نبي صلى الله عليه وسلم ويلي لا يخرج الرجلان نموذي بكسان يضربان الغايتا يقضيان الغايتا صاحب نهاية وي يضرب الغاية والخلا والأرض إذا ذهب لقضاء الحاجة ودي وجن يضربان الغاية جديسي لقضاء حاجة دفارا نبوذي بكسان يضربان الغاية جديس سفر के قضاء حاجة دفارا يعني قضاء حاجة गया يضرب الخلا يضرب الأرض إذا ذهب چلار شبزمك के قضاء حاجة دفارا काशिफेन عن عورتهما काशिफेन दा मंसूब दे नस्ब ना मरहाल दे और दा ज़मीर दे यज़रिबाना दा ज़मीर पे यज़रिबान की दा दुल्हाल दे काशिफेन वाला रहाल दे हाली कौन दे द्वारा कसियानो की काशिफेन عن عورتهما दे लुचवाल के दा औरत खपल यतहद्दसान वहुमा यतहद्दसान दे द्वारा खबरें कई औरतों ने लुचकड़ी न्याज दी यो पर तरह खबरें कई
तबियत बराबर दे खियो द खी मोत खी दीन के दा से ला यखरुज रजुलान व इन्ना अल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला यमकुतु अला ज़ालिका रब्बुल आलमीन उसकीगी अला ज़ालिका वली कशफ द औरत बानी यमकुतु उसकीगी अला ज़ालिका व कशफ द औरत बानी और खुद खबरों कबूल बानी ज़ालिका व कशफ द औरत अल्लाह तबारक व तआला चिन्दा उसकीगी قال أبو داود وي هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمارنا لكن ويا شغرت امام ابو داود اشاره ضعف اتصال سنتا چاویلی دا روایت نقل کړي دا روایت چې د مسند نقل کړي روایت هغه مسند نقل کړي امام ابو داود ویا غرض اشاره دا ضعف اتصال سنتنا جدا چا سند متصل ذکر کرے دا ضعیف ہے ولی ذکر اکرامہ بچا کے پری حدیث کے بنقل حدیث کے دا متفرد دے اکرامہ چکم دے دا بیان چا دا حدیث کے دا متفرد دے امام ابو داود یو پچ لم یسند ہو مانا دا متفرد دے پری سند کی جنینا ما سوا بلچا دا حدیث مسند ذکر کرے نے یو علت راوی سپدی حدیث کی منگدا وی دا سندا لکه څنګه چې امام ابو داود ویا دا سندا ذکر ابان ابن یزید دا تابعین اکرمه دی روایت مسند ذکر کړی دی دا چا ویلی دا علامه ابن دقیق العید ویلی ابن دقیق العید وی چې یوازې دا اکرمه متفرد نه دی ابان ابن سعید دا تابعین اکرمه دی اخیم دا روایت مسند ذکر کړی دی مسند ذکر کړی دی لیکن منګه وایو جواب دې نه چا کړی دی چې د بیهقي هغه دوه نسخې دي ابان په یو نسخه کې نشته دی او په دویم کې شته دی ابان ابن یزید په یو نسخه کې نشته دی نو معلومیږي چې تابع نشته دی په یو نسخه کې او څوک تابع د اکرامه شته په بل نسخه کې منګه وایو دلته چې نو د بیهقي لپاره نو د هغې لپاره دوه نسخې دي ابان په یو اول نسخه کې نشته دی او په دویمه نسخه کې هغه شته دی یو نسخه کې نشته او بل کې شته نو څوک وایي چې دې لپاره تابع نشته په یو نسخه کې او څوک چې وایي چې شته دا په بله نسخه کې لکه دا امام ابن دقیق العید دا خبره ذکر کړې الا عكرمة بن عمارنا باب في الرجل يرد السلام وهو يقول باب دې په بیان د چا کې في الرجل باب دې په بیان د سړي متعلق يرد السلام سلام رد کوي وهو يقول او قول کوي یا سلام واچو سلام رد کوي او دا قول کوي بعد مسکو کې تاسو راغلي هل يردو استفهام راغلي هل يردو دلته استفهام مراد على كل حال سمانا باب دې په بیان د سړي کې هل يردو السلام آیا سلام ورکړي وو یقول چې دا رټل قول کې د قول په وخت کې قول کې چې په سلام واچو دا سلام رد کول په وخت د قول کې څنګه دي سلام رد کول په وخت د قول کې دا جائز دي او که جائز نه دي وبه قال حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا مسلم کې دي شی عثمان ابو بکر ابن ابي قال حدثنا يوم حديث ذكر کړه عمر بن سعد دا عمر بن سعد ابن عبيد ابو داود قنيلا دې چې دینو دې ته حضري ویل کېږي دا حضري دا نسبت دی او دې ته په کومه کې څه معامل راوي دي 203 کې وفات شوی هغه کې د چانه سفيان نا او سفيان په روایت کې د ضحاک ابن عثمان نا
دا سفیان ابن سعید ابن مسعود ثوری سفیان ثوری ورته وی دا کوفی اوسیدونکی دی ثقه راوی دی حافظ راوی دی فقیه راوی دی عابد راوی دی دا لوی امام او دیو په روایت کې کله کله تدریس کولا تدریس کې نه ثابت دی او دا کو اویا کې د عمر او یو سلیوش په کې چې دا وفات شوی دی او اویا محمد وفات شوی دی ثقه حافظ فقیه عابد امام لوی امام کې شوی دی او دې چې کوم روایت دي هغه روایت قابل د حجت دي چې کوم روایت هغه نه سفیان الثوری روایت کې ضحاک ابن عثمان ابن عبد الله ابن خالد ابن حذام اسدی القراوی ابو زرعه په باندې رد کړی ودا کبیر راوی نه ابو حاتم حدیث دې کې د قابل د حجت نه دی او یو صدر په موږ کې مدینه منوره کې وفات شوی نو د دې راوی کې د ضحاک ابن عثمان په جرح او تعدیل کې علماء اختلاف اگر کې د چانه عن نافع د نافعنا دا نافع ابو عبد الله المدني دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا ابي آزاد شوی غلام دی ابن عمر رضی الله عنهما دا راغلو په جهاد کې دا کابل تراغلو دا مقبول نافع جدید نه وړي او دا غلامان دین لوی محدثین جوړ شو دا اصل کې د کابل دی نو دی وداوی لقد من الله تعالی ابن عمر ویلی لقد من الله علینا بنافع الله ما باندې احسان وکړ نافع باندې چې نافع ونه سره الله متراک خرڅوي جماعت کې طالبان دی رشي کو دارو کی او خو اخلاق خو کوي وکي خرڅوي الله باندې احسان وکړ مونږ ډېر ښه طالبان مونږ ته ملاو شي او ښه طالبان مونږ ته راکړي شوي دي مونږ ته ښه طالبان دا راکړي او کله طالبان داسې وخت کې جماعت والا وایي په دواړه غوږونو باندې لاسونه ماسې وې توبه بیا طالبان نه دی راکوه مونږ یو جماعت کې طالبان دی راکړي بنو والا طالبان شروع کړي هغه خلکو ډېر خدمت کوله هلته یو حاجي صاحب زموږ د دوست دی ملګری نهار حاجي صاحب هغې به شپې په باندې کله کله کباب هم هلته کړیانې خرچې هم ورکول افغانو طالبانو هغه داسې پاخه تبلیغیان وو پاخه چې کله مازدیګر به شو بېلان نه هغه دا خلکو پسې ګرځو اوله جومات ته راشي اوله تبلیغ کړو مازدیګر نه وروسته بیان یو کیسه ده خو دا خلک یې تنګ کړل دومره یې تنګ کړه چې بیا دې هغه د خلکو د جومات امام کې اختلاف راغی امام ما ته مې وزلې ویلې مړه طالبان یو کې خپل سبب وایي دا هر شکایت کوي چې زه په دوکان کې دې نه وخت تېرولی شم کور نه وتلی نه شو چې سخت ښکاره په جومات نه راپسې راشي د شا او ماښام به راځي او جومات ته به راځي نو دې ته به دا خلک تنګ کړي ما ورته ویلې پاپې جانکان نو دومره مین په دې ګش باندې وې دا دومره در باندې ولګي جهنم حرام نو ما ورته دا دومره نه ده ګوره خلک هم بازار کړي دي دا دومره ګوره دا الټر د باندې دومره وګرځي موږ کوو اخر مې اعتراف راغی لس طالبانو مونږ یې راکول من سلوا وسیا دې پکې دومره وه عمر پکې مړېده ده عمر اوس هغه جومات کې اعتراف راغی طالبان نه دي رکړي نو کیسه پکې خراب ده اوس کې طالبان یې رکړي دا امکان دی چې نو خبره مې دې پورې کوله چې وخت تېرول گزاره وکړي گزاره په جومات داسې وخت باندې دغه کش نه فرض نه واجب نه سنت دا کش کول بدعت حسنه ده بدعت دې په دین کې نوې کار دی او دومره دې ښه کار دی بد کار نه دی حرام نه دی مکروه نه دی ناروا نه دی ښه کار دی بدعت حسنه دی د دې نه اخوا ته دې لپاره هېڅ ثبوت نشي پیدا کولی نه نو هغې باندې جومات یې خراب لس کسان به دې هغه خراب خبره مې دې پورې کوله خبره وده شي چې جومات کې ګزاره وکړي گزارا دې وجه نه
چې گزاره ونه کې نو خرڅو واسه توبه واسه چې گزاره نه وکړه پیدا ډېر ښه طالبان دي موږ باندې رب احسان وکړ چې داسې طالبان هم تراکر جماعت کې دي رہی نو دیو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی آگے وہی من اللہ لقد من اللہ علینا بنافع اللہ بنافع بانے منتدیر فائدہ رکھلا یہ طالبان بانے منتدیر فائدہ رکھلا منزونم رکھ گئی چوکی داریم گئی اخلاق ہم گئی اور جماعت کے کلکر جبیش پا منتباد نصیحتم گیا ارش پنا چاہتا جگی گواد نصیحت کے ولی کتاب گورا نواز نصیحت کا اپن کلی کلی دی گشتوا شکور گردا کلی کو تک ہوئی دلتا مطالعہ ہوگا سبق ہوگا تکرار ہوگا علم تا متوجہ شہور سے امتحانون روانی تین تا چیزیں متوجہ شہور نداوی آغر بکی دچاند ابن عمرنا ندیو جنا دا عبداللہ ابن عمر آغر چیزیں نافی ثقتن فقیہن عابد مشهور لا يعرف الخطا في جميع ما رواه کہ سمر روایات نقل کړیا به کې خطا شوی نه دی امام بخاری رحمه الله وی اصح الاسانید صحیح سندونه چې کوم راغلي عن نافع عن ابن عمر صحیح سندونه چې کوم راغلي اسانید مالک امام مالک کی صحیح سند هغه چې نافع کوم روایت راغلي دا عبداللہ ابن عمر نه صحیح سند دی دا روایت صحیح ويوصلس کے نافع چیلے وفات شوئے دے قال ابن عمر ویمر رجلنا یو سڑے تیر شو جلتدا رجل مجھول ذکر دے لیکن انس ترازی چیدہ ابو جوہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یو سڑے تیر چھابانی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبر علیہ السلام بانے وہو یقولو نبی علیہ السلام بولے کولے وسلم علیہ رجل سلام واچو نبی علیہ السلام آئے فلم یرد نبی علیہ السلام سلام رتن کا فلم یرد نبی علیہ السلام سلام رتن کا مقصد حدیث سے شدے عدم جواد سلام دے علا من بالا سوچ بولے کی پاکی بانے سلام ماچوا نکا سلام کی بانے واچو فلا يرجم عليه جواب مرکوا اول سلام ماچا سڑے بولے نہیں سلام ماچا کسڑی سلام ماچا تا بانی جواب ورکول دا لازم نے جواب مرکوا یا کو سڑے پون شو یا سڑے پون تدا سے ناس توم لکتا ویلی دا عمد سے ناس لکہ یو سڑے کو خود تکلیف لری آگا کو کرسی کیا وہ چٹ ٹھکانے دے آگی بانے ناس دے وہ چٹکانے دے کرسی کو شانتا دے ناس دے لار داسنا بلار نمخ ماڑا ولے دے نبعد سراوی لکڑو شہر آبستے دے بولی کیا وہ دا سڑے پلاک میری کی شاید دو یا السلام علیکم مجھ کو کرسی ناس دے اب آگولی چکر تناس دے آگا بولی کئی جواب ہوا یا سڑے پوشو یا سڑے پوشو چا قصدن ناس دے بولو تا جاہل دے ناپوئے دے کئی ناپوئے دے جاہل دے سلامی واچو جواب انور کے فلم یردا نبی علیہ السلام رد کچالر علیہ ودیس رجل بانے السلام سلام ایک ردب نکو قال ابو داود داسې کوي چې غرض د امام ابو داود د قال ابو داود نا اشاره د تکمیل د مسلې تا غرض د امام ابو داود د قال ابو داود نا اشاره د تکمیل د مسلې تا هغه داري چې رد سلام دا مستحب دی په طهارت باندې رد سلام دا مستحب دے پر طہارت باندے تکمیل کی اشارہ کی دویم غرض امام ابو داود قال ابو داود نے اشارہ دا دفع دیو شبہی یو سوال تا غرض امام ابو داود اشارہ دا دفع دی شبہی او چاہتا
यो सवाल था आगा दादे लमा लम यरुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम जसो वजना पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम सलाम रद्द का लमा लम यरुद वल रद्द का नबी अलैहि सलाम सलाम जो जवाब देकर कई कि नबी अलैहि सलाम पे रद्द न का अभी नो मुस्ततैमुम हुआ तैमुम नो मुस्तबे सलाम रद्द का सवाल डाले कि सलाम को वाचो अबू जो है सलाम वाचो तो दी वजना नबी ने सलाम वाले सलाम रद्द न का इंदावी सलाम फिर रद्द न को नबी ने सलाम दे वो सलाम पे रद्द करे दासे ने सलाम पे रद्द करे न दे नो तदावियो दंता अबू जो है قال أبو داود ويا إمام أبو داود ورويا روایت کرے شوید عبد الله ابن عمرنا وغيره يا غير عبد الله ابن عمرنا روایت راغلے ان النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سلام تیمم وګورا سوال کې چې نبی رسول سلام ولې رد نکړ نبی رسول سلام رد کړ تیمم ثم رد على الرجل یہ نبی علیہ السلام رد پر رجل بانی السلام السلام دا دوال روایت راغلی خدا تعلیقان دی امام ابو داود کو باب تیمم کے ذکر کری مراد رجل نا ابو جوہیم دے یا ابن عباس دے ابو جوہیم او یا چجنو ابو جوہیم ابن عباس دے دیوانی نبی علیہ السلام سلام چجنو بیدارت کا تدی حدیث نے یوسو مسئلے معلوم شوی یو دا معلوم شوا کہ جواب دا سلام عظیمت دے بدکا حال کی جواب دا سلام عظیمت دے اتر کے رسخت دے سلام کرد کے مرد کوا مواقس کوا او دا سلام رد کے دا عظیمت دے کہ تیمون قوہا باقی نبا سلام واپس کا دویم د دې حدیث نه دا مسله معلومه شوه که تاخیر په جواب د سلام کې کېږي تاخیر دا په جواب د سلام کې وشي لیکن که تاخیر هم کې ستا ذمه فارغېږي سلام چا واچو فی الحال جواب ورنکړه چې فی الحال جواب ورنکړي وروسته ورکړي نو بیا هم ستا ذمه فارغه ده تاخیر که وشو ذمه دې فارغېږي سڑے دار کے نہ جواب ورنہ کو اس جواب کا بیا دین ذمہ فارغ درائم دا حدیث نہ معلومیږي چې نبی علیہ السلام عمل په عظمت باندې کولا نبی علیہ السلام عمل په عظمت باندې کولا حتا تیمم ورد السلام تیمم کو سلام رد کا تیمم نو وحی او سلام واپس کے نو ہم چا دوبارہ جاتے سے رخصت دیں نا رسخت دے او کتیمون کو وحی سلام رکھے دا عظیمت دے نبی علیہ السلام عمل بقا عظیمت بانے کولا او سلورم دا معلوم شو چھ اعمال پیغمبر علیہ السلام بنا دے پا عظیمت بانے نفر رسخت بانے اعمال نبی علیہ السلام بنا دے پا عظیمت بانے نفر رسخت بانے امام تو حبی رحمہ اللہ یعنی حدیث نے یو مسئلہ ویستلی دا آغا مسئلہ دادا کہ کم اعمال و کم عبادت داسی لا الہ خلقنا آغا قیم مقام ونلری ماغی جبارت تیمم قوہا یہ حدیث نے دا مسئلہ ویستلیلا احنافو یو مسئلہ کی دا شوافی و سر اختلاف دے بعض اعمال داسی لا الہ خلقن قیم مقام ونلری دانا پوچھی کی تیمم وہی کنوی احناوی ہم وہاں شوافی وینا ماندر جنابی ترال جناب رواننا نیت تر لیکیگی ایب نشتا او دسوکی تیمون وحی لیکن جنابی خلقشتا نا تیمون وحی خواب وہاں اگر کو موجود دی شوافی وینا احنافی دی حدیث نرواسی ماندر اختر ترال لی مندر نزیج سو او دس کے تیمون وحل شاو وللہ الہ خلقن دے
او چې کوم عبادت خلق لري هغه د پر تیمم وهل جائز دی جمعې مونږه نبی مخکې نه امام طحاوی دا مسله راوستي چې کله تفوت کېدل کېنه جواب د سلام نبی رسول سلام تیمم کوه ثم رد على الرجل السلام فسړي باندې سلام نبی رسول سلام رد کو سلام په باندې واپس کو بس کو